دا شاعر ځان له یو د ټول ژوند یو دغه راټول کې یو تخلص ځان له کېدي خو ژوند خو جلال صاحب ټول د تاوان نه دی ګټه خو پکې نشته چې ته ځان له تاوان ورکې نو بل له به هله ګټه ورکې چې ته ځان له ګټه ورکې نو بیا به بل له تاوان ورکې خو چې ته پخپله ځان له تاوان ورکې نو بیا به بل له ګټه ورکې جاړم انتظار کومه تاواني جاړم انتظار کومه ته د غفلت د خوب بستر کې اوسې د غفلت د خوب بستر د فکر ټاله ما گزار که د جانان غېږې ته د فکر ټاله ما گزار که د جانان غېږې ته چې د ټول عمر ستوماني مې د بدنه وځي او یار بې وفا حال بې وفا دنیا خو شوه بې وفا د ډېره غمه تاواني د خپل وطنه وځي خارې ناپرسان دی سره او سپین پکې ګډوډ شو تاواني د غاړې هار که دوستانې د نورې خوشي نوي کول ته زما دا درخواست دی چې قلم خپل کړئ تعلیم وکړئ او د موبایل باندې یو پازیټیو کار کوئ نیګیټیو کار پې مه کوئ د نیګیټیو کار په وجه زموږ دا معاشره چې کوم ده نه دا ټول طرف ته تللی بېګار طرف ته تللی دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو د ډیلی خیبر یو نوی پروګرام چې موږ شروع کړی د شاعرانو ملګرو سره یقینا چې تاسو به یو پروګرام دی نه مخکې هم کتلی زمونږ دا کیمره نن په یو داسې ځای کې کولاو شوه نه خو تاڼه ده نه چېرته د غریب جونګړه ده او نه چېرته چا په قبر ولاړ نن سبا که وګورو نو حالات داسې دي چې اکثر زمونږ پروګرامونه په تاڼو کې چېرته د مجرم سره انټرویو یا چېرته د غریبه کورنۍ بیماري یا چېرته په قبر ولاړي نن سبا تاسو به کتلي زموږ ډېر زیات پروګرامونه موږ په مخبرو کې وکړو ځوانان لاړ زموږ د دې پښتونخوا نه زه به د خپل ډسټرکټ خبر وکړم د مردانو دلته په دې یو هفته کې ما 4 پروګرامونه د 302 کور کړو چې هغه کې ټول نوجوانان د بل د لاسه د خاورو سلي ته لاړ نننی پروګرام دی پروګرام ته زه ډېر زیات خوشحالېږم زما د ډېر وخت نه دغه کوشش و چې زه داسې پروګرامونه سټارټ کړم چې په هغه کې یو خوند یو مزه انټرټینمنټ پکې یو ښه میسیج پکې د کتونکو دپاره نو نن هغه موقع ده ناسي په تحصیل تخبی علاقه لنډۍ وله د چې کوم شاعر سره ناسي د څه تعارف محتاج نه دی خپل تعارف به تاسو په خپلو کې ډېره به بهتري سیاست سره هغوی د ادب سره هم شوق لري نو ستاسو ټیم ډېر نه اخلم د هغې تاسو سره معرفي کوم جی تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو کتونکو سره خپل تعارف په خپلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې د ډیلی خیبر زه مشکور یم چې دلته زموږ د پسمانده علاقې ته رالم زموږ یو څو خبرې اوري زه عبدالخالق تاواني مې تخلص دی د پښتو ژبې لیکونکی یم د ماشومتیا نه شاعري کوم د دې نړۍ کونسل نظامت مې هم کړی دی او د دې خلکو خدمت تاڼه تحصیل جرګه مرکه هر څه جاري ساتم او دا راته یو سکون میلاویږي چې ما له یو سړی راشي او زما په وس کې یو کار یو زه هغه کار وکړم او نور چې تاسو څنګه اډر وکم کوئ ان شاء الله زه به د خبرې جواب در کوم د خیر خدمت نوم وي د سیاست دی جی یو دا خبره کومه بیا تاسو اړخ ته راځم نو تاسو د سیاست خدمت ګڼل لکه د عبادت کوي نو تاسو نه علاقه هم خوشاله د موږ داسې اورو د یو سروې مطابق موږ دا وایو الله دې تاسو له نورم توفیق درکړي چې د خلکو خدمت وکړي بل راځو تاسو شاعري اړخ ته نو شاعري تاسو کله نه شروع کړه او سبق هم څومره ویلی دي ما خو بی اے کړې ده بی کام مې هم کړی بی اے مې هم کړی او شاعري زه په دریم څلورم کې وم چې ما شاعري کوله او بس ورو ورو پکې بیا پختګي راتلله او لګی خو او سیاست د خدمت نوم دی او خدمت مې ان شاء الله د مرګ پورې جاري ساتو د خیر سره ان شاء الله بل دا راته وایي هغه وخت کې د چا نه متاثره شوې که نه به داسې حالات رال چې هغې شاعري سره سایډ ته راوستی بنیادي طور هر سړی بنیادي طور شاعر دی خو دا ورکړه ګاډ ګفټډ دی د الله تعالی د طرف نه ورکړه ده او لازمي خبره ده چې حالاتو به ځینې وخت مجبور کی او د چا نه به متاثر هم شي دا دواړه شیونه پکې لازم او ملزوم دي جی بالکل جی صحیح بل دا راته وایي په نن سبا شاعرانو کې هم څوک خوښ دی د چا نه متاثر نن سبا چې کوم شاعر یاره په دې موجوده حالاتو کې خو چې کوم دا ینګ هلکان راغلي دي زه خو ډېر ستاینه کوم ډېر ښه تخیل ساتي ډېر ښه تعلیم یافته شاعران دي ټول مې خوښ دي جی ټول مې خوښ دي بل دا راته وایي تر نن تاریخه پورې تاسو څه کتاب راغلی یا اراده مو ته شته ما 3 کتابه لیکلي کتابت هر څه شوي دي خو د سیاست سره او د خدمت سره دغه طرف مې لږ چند دغه کړی دی ان شاء الله چې چاپ کوم به او ان شاء الله بل دا راته وایي چې موږ اکثر اورو د خلکو نه چې وایي شاعر چې کوم دا وایي د قام سترګې وي دته چې کم څه ښکاري عام د معاشرې کس ته دا نه ښکاري دا خبره دا بالکل حقیقت دی دی ډېر نازک خیال دی نازک مزاج دی او دی ډېر حساس
په وړه خبره په بده خبره په معمولی په اشاره دومره خپای چې حد نشته په وړه خبره ډیر خوشحاليږي او بالکل بل دا راته به راځو تاسو غزل طرف ته چې د لیک د فارس خاص ټیمي کنه بس دا په لار اکثر سړی رواني ذهن کې سره شي کنه څه خاص ټیمي د دې خاص ټیم نه دا چې بس یو حالات ویني او دا غینه مجبور شي نو اني ټایم دغه کې دي شي کله نه کله راس قلم او پن نه نو خدای الکه ته قلم راکه ته کاغذ راکه حالات د شي جوړ شي نو بس دا د ټیم سره دا تعلق نه ساتي بالکل تاسو غزل سره تبرا شو څه غزل به زمون کتونکو ته وړاندې کوي په څه باندې لیکلي بس رومان هم پکې دي او مجبوریم پکې ده او غوښتنه هم پکې ده هر څه پکې شامل دي جی به دا کتونکو په پتا مې تاسو د غزل جی زه د نمخ یو شعر ده هغه ته موږ د شاعرۍ په جبه کې قطعه ویو هغه نه پس پته بیا غزل ویم چې سترګې چې سترګو سره په جنگ شنو باڼه پریوزي سترګې چې سترګو سره په جنگ شنو باڼه پریوزي خې مضبوط کا یار داسې وخت کې زړه پریوزي او د بیلتانه سخ گزارونه او لمسون د غماز ټینګې دی نشي په میدان ورته واړه پریوزي زبردست دا یو شعر دی په کم ردیفونو باندې چې د چا په چم د چا په در کې اوسي د چا په چم د چا په در کې اوسي زما په زړه زما نظر کې اوسي او سترګې پټو مال خوب ناراضي سترګې پټو مال خوب ناراضي زما د خیال د کوټې ور کې اوسي او غریبۍ ستړی کړم ختلې نشم غریبۍ ستړی کړم ختلې نشم ته د غرور د بام په سر کې اوسې او د زړونو غلا کوي په برند سترګو د زړونو غلا کوي په برند سترګو زما د زړه خالی کندر کې اوسې او اسویلی ستړي بکلم سورې پتا اسویلی ستړي بکلم سورې پتا ته د خپل حسن په سرمر کې اوسې او اخري شعر د چې تاوانی جاړم انتظار کوم تاوانی جاړم انتظار کوم ته د غفلت د خوب بستر کې اوسې د خوب بستر کې اوسې زبردست ډیر ښه بل غزل تاسو هغه یو شعر دی چې ول د غزل نمخ کې یو شعر دی چې ولې د لالیا د انکار خبره وکړلې د فساد دور دی نه لګ دغه ته برا شرومان ته برا شو ولې د لالیا د انکار خبره وکړلې ما چې در نسوال کړو تا د قار خبره وکړلې او هر چاله پکار دي چې ګیلې د عشق اومني ولې د مینې نه د بار خبره وکړلې ډېر ښه زبردست یو ځل بیا ولې د لالیا د انکار خبره وکړلې ما چې در نسوال کړو تا د قار خبره وکړلې هر چاله پکار دي چې ګیلې د عشق اومني ولې د مینې نه د بار خبره وکړلې او د یو شعر د غزل د چې سترګې د لیندې باڼه د تیر غشي دي سترګې د لیندې باڼه د تیر غشي دي زه دې نخښه کړی یم په ما باندې را خوشي دي او غم دې را په سر کړو زه دې بې وخته بوډا کړم غم دې را په سر کړو زه دې بې وخته بوډا کړم نیولې مې ملا ټیټه سوري شوي زما تشي دي او بیا مې دوباره دا ستا کوڅه کې رقیب ولیدو بیا مې دوباره دا ستا کوڅه کې رقیب ولیدو تا بیا ورته ویلي جوړ په مینه ستړي مشي دي زبردست او چای لمسولې چې تندې دې تریو نیولې دی چای لمسولې چې تندې دې تریو نیولې دی تاله لګولي غمازانو جوړ پالشي دي ډېر ښه یو ځل بیا راشي چای لمسولې چې تندې دې تریو نیولې دی تاله لګولي غمازانو نن پالشي دي او ګلې په چمن کې په قسمت په د چا ورسي ګلې په چمن کې په قسمت په د چا ورسي اغیارو شروع کړي در پسې ډېرې کوشش دي او اخیری شعر د چې خارې ناپرسان دی خارې ناپرسان دی سره او سپین پکې ګډوډ شو تاواني د غاړې هار که دوستانې د نوري خوشي دي ډېر ښه زبردست اخري شعر یو ځل بیا به وایي کتونکو ته ډېر ښکلی شعر او ډېر خوند مزه وکړه یو ځل بیا خارې ناپرسان دی سره او سپین پکې ګډوډ شو تاواني د غاړې هار که دوستانې د نوري خوشي دي نو بس کتونکو ډېر ښکلی غزل بیا اخري شعر زما ډېر زیات خوښ شو د علاقې ګڼ شمېر خلک هم دلته ناست دي هغه کې مشران کشران هغه هم د دغه شاعرۍ نه ډېر خوند او مزه واخیسته کوشش کوو چې یو بل غزل هم تاسو سره دوی شریک کړو نو ډېره بهتره ګڼم د پروګرام حصې ګڼم بل غزل کتونکو ته غزل درته ووایم چې په لنډو دغه کې خو هغې نه مخکې یو قطعه ده چې د فکر ټاله ما ګزار که د جانان غېږې ته د فکر ټاله ما ګزار که د جانان غېږې ته چې د ټول عمر ستوماني مې د بدنه وځي او یار بې وفا حال بې وفا دنیا خو شوه بې وفا د ډېره غمه تاواني د خپل وطنه وځي ډېر ښه زبردست او یو شعر دی چې
بیا دې په وادو پسې وادې وکړي بیا دې په وادو پسې وادې وکړي لنډې نه جانانه تا اوږدې وکړي بیا دې په وادو پسې وادې وکړي لنډه نه جانانه تا اوږدې وکړي خپل قمقل زړه مې په دوکه کړو نن خپل قمقل زړه مې په دوکه کړو نن چې یار رښتیا خبرې دراتلو وکړي خپل قمقل زړه مې په دوکه کړو نن چې یار رښتیا خبرې دراتلو وکړي او نه مني زدي جانان مې نه مني نه مني زدي جانان مې نه مني کډېرې نن سپین روب په جرګې وکړي نه مني زدي جانان مې نه مني کډېرې نن سپین روب په جرګې وکړي او سی ویل شکمن شوم د غماس په خوله سی ویل شکمن شوم د غماس په خوله خبرې چې غوږونو کې نږدې وکړي او اخیری شعر د چې بیا نن تاواني د زړه مجبور شلو بیا نن تاواني د زړه مجبور شلو لاندې د بڼو چې اشارې وکړي زبردست ډېر ښکلي شاعرونه غزلې خجیداره ته وایي اخري یو څو تپوسونه بل بیا به دغه خپرونه سرته رسي دا راته وایي چې نن سبا چې کوم شاعران دي او که زاړه شاعران موږ وګورو څه فرق محسوسوئ نن سبا چې څه پکې داسې راوتي چې شاعران د بدنامېنو سبب نه جوړېږي شته پکې داسې ځینې خلک شته خو داسې یو وخت به راشي موږ به نه د فضل آباد نه به جازونه چلیږي او تغبې ته به سورلي وړي مردان ته به وړي داسې یو وخت راتلونکی دی نو د شاعرۍ سره چې دا کوم شاعران راغلي دي نو دام د دې نوي حالاتو سره د وخت سره ځان ایډجسټ کوي که چېرې هغه زوړ وخت ته لاړ شو نو هغه خو د دې نوي وخت نه دي واقف هغوی په خپل زوړ وخت باندې بهترینه شاعري کوله او دا نوي هلکان په دې نوي وخت باندې ډېره بهترینه کوي جي دواړو ته زداد ورکوم جي زبردست جي خوشحاله شي بل دا راته ووایي جي نن سبا که وګورو مل کړی د زبار دا خبره کوم بار هر پروګرام چې زه لاړ شم زه دا خبره کوم نن سبا ینګ هلکان دلته دا ینګ هلکان ناستې راغلي ډېر ښه ښکاري خلک په مور او پلار هم داسې بچي خلک کله چې بچې د خوارۍ نه وځي سکول کالج مدرسې ته مور او پلار لېږي نو د هغې ورته سترګي ځکه چې دا سار له غټ شي په خپلو خپو ودرېږي سبق ووایي نوکر شي نو موږ له به صدمه راکړي نن سبا که حالات وګورو نو بچی د غټېدو ته څوک نه پرېږدي دا حالات خراب دي جي دې باره کې څه وایي دا څه وجه کېدای شي د تعلیم کمې تعلیم خو نن سبا ښه ایجوکیټډ دور دی که نه بدقسمتي ده د پښتنو جي دا زمونږ د پښتنو به ته دا بدقسمتي ویم خو چې دا موبایل د چا په جب کې پروت دی دا یو شیطان شی پروت دی دا که ته په ښه طریقې سره استعمالې خو یو بهترین نالج دی خو زمونږ دا نوې کولي په دې طریقې سره نه استعمالوي نو هیڅ چاته حالاتو چې څه خراب شوي دي د موبایل خراب کړی دي نوي کول ته زما دا درخواست دی چې قلم خپل کړي تعلیم وکړي او د موبایل باندې یو پازیټیو کار کوي نیگیټیو کار به مکوي د نیگیټیو کار په وجه زمونږ د معاشره چې کوم ده دا ټول طرف ته تللی بیګار طرف ته تللی دی بالکل جی ډیره مننه شکریا د ټیم راکولو قدرمنو کتونکو پروګرام وخت سره رسي او په دغه شعر سره چې وایي مشه نصیب د خلکو خندا څوک چې بچي د پښتنو جوړوي په دغه شعر سره اجازت راکړئ په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم الله پام